او بیا با ګس خپل پیزار نه لري کوم پیزار کې به ورکم دا دویم عمل دی په دویم ورځ دا یو سنت عمل دا ژوندې کا چې هفته تیریږي تا به او سنت دا ژوندې کړی وي ځکه ډېرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مینې دعوی وکما خو چې ما کې عملی سنې ته شي دعوی به وکم نو سپي پته شو داو باندې سم نه کیږي زب عمل هغه خیمه چې ما ته اغیار ګوري چې زما د عمل نه دا ثابتېږي چې دا مسلمان دی زما کردار ته ګوري چې دا مسلمان دی زما شکل صورت ته ګوري چې راته اغیار دا وي چې دا مسلمان دی ګوره د پښتنو یو کلتور دی کمیس پرتوګه چي او ورسره په اوګه باندې صادر اچي اوس دا صادر چې پنجاب تلال شي ته او صادر دی په اوګه چولی نو ار سړی وي دا پښتون دی نو پښتون نه غلطيږي دا قصې چې ته د معاشره هر ګډ تلال شي خو چې تا په سنتو باندې عمل کړی وي چې خلک وي چې دا مسلمان دی چې دا سني چې ته د اغیار سره داسې ګول میل شي چې تا ته څوک دې پیژنې نه چې دا مسلمان دی او کدا يهودي دی او کدا نصراني دی په شکل صورت ته پته نه لګي چې دا کم مذهب والا دی نو ماته دین اسلام او د خپل پیغمبر تعلیمات داخی چې زه شکل صورت او عمل هغه د خپل پیغمبر جوړ کم نو الا بزد ربیع الاول هغه صحیح عاشق او صحیح حقدار جوړ شم چې بیا ز په ربیع الاول کې بیا کینم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق او د محبت دعوه کوم نو پاره کې بزر رښتونی یم او که اسې ز دعوه کوم او زما شکل صورت او زما اعمال هغه د سنت مطابق نه دي نو اسې په چغو سرو باندې هیڅ نه کیږي الله دې موږ له پدغه یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمتک یا ارحم الراحمین گناہوں معاف کی تقصیرات معاف کی مردگان داخل اسلام بخی پاسما بگاوں لے صبر جمیل نصیب کی قرضداران دا قرض و اخلاص کے نہ حلال و رزق نصیب کی نہ حرام و پامان کی کشران مشران یا لٹونی کے ملک میں نہیں کمل بار توفیق نصیب کی بدعمل و پامان کی حق بیت اللہ بار بار نصیب کی جنت الفردوس نصیب کی حوض کوثر و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلاسی مبارکان نصیب فرمائے حاضر جو بخی اللہ تمام حوائج د خپل در نه پوره کی الله زموږ د ناس ته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا رب کریم زموږ په کورونو کې امن سکون سلامتی نازله کړي هر قسم شرور او فسادونو الله موږ په امان کې وساتي د حیا او د عزت ژوند نصیب کړي الله د آرام او د سکون ژوند نصیب کړي د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین